دا بےباک رائے ګرانو کتونکو دا مخال زمونږ سره یو سیاسی سماجي عوامي او سوشل ورکر چې کوم دی نو هغه موجود دی. هغه سره به خبرې اترې کوو چې علیمہ خان دغه بیان ته په کوم نظر ګوري چې تاسو به راځئ نو الې به په پارټۍ کې شمېرل کېږي. بل دا اډیالہ جیل مخې ته د نهې په ورځ ډرامه او د جمعرات په ورځ ډرامه دغه ډرامې ته څنګه ګوري؟ رور څه به وایې د علیمہ خان دغه بیان ته څنګه ګوري؟ بیا ورسره پارټۍ څو کړل؟ الف خان وروره بس تا ته ښه پته ده. ګوره دا خو د څومره ټایم نه دا ګیم روان دی، الیکشن دی په دې هغه باندې وکړو چې یاره مونږ د عمران خان د رهایۍ لپاره به مونږ ځو بس د اسمبلو ته او مونږ به عمران خان رها کوو. خلکو وله ووټ هم ورکړ، څو دوی وایي چې مونږ ته ووټ میلاو شو، ووټ هم ورته میلاو شو، زه هم د عمران خان د رهایۍ په نوم ورته میلاو شو. نو پکار خو دا وه چې دلته کوم د ایم این ایس دي، ایم پی ایس دي په هره ضلع کې، نو پکار ده چې یاره دوی بیا خپل یو هغه جوړ کړو چې موږ به خامخا د عمران خان رهایي کوو. چې په ډي چوک 126 دن دھرنا ورکړی و، ځوانان به تلل چکر به و، اوس هم هلته کې زنانه وي، خو ځوانان په دې خفه دي چې موږ ته ځای لوندوي. نو څه ګورې نو به دوی ته هغه شانتې ماحول ورته لا نه دی جوړه. که هغه ماحول ورته را جوړ شو نو بیا به همدا ځوانان هغه بیا هم د ایم پي ایګانو ایم این ایګانو خوشي کړي ځان پسې شاته به رواني او به دغه ډول سورنا به وي او هلته به لګۍ ګډېږي به صوبې خو ورسره څه غم نشته دی. صوبه خو غر کړه، اسپتالونو ته وګورئ، د سکولونو ته وګورئ، کالجونو ته وګورئ، صوبه خو ترې لاړه غر کړه. نو نور خو دوی سره داسې د صوبې دپاره شته دی نه، خو بس همدغه عمران خان خو عمران خان دی خو او چاره بیانیه دا چې اسټابلیشمنټ پسې خبرې کوي یو مرکز حق نه راکړي چې دوی چې حکومت ونه یو ټکی هم نه ده. بالکل دی خو حکومت کړی دی که نه، عمران خان هم وزیر اعظم و که نه، دوی وایي چې یاره دله دې موقع ورکړي، موقع خو وله ورکړې وه که نه، همدې خلکو وله موقع ورکړې وه. نو کله چې دی وزیر اعظم ورو د صوبې ته حق میلاو شوی دی، د بجلۍ هغه حق ورته میلاو شوی دی، نور چې د دې صوبې څخه هغه د مرکز نه حق کېده هغه یې وله ورکړی دی، هېڅ هم ورله نه دي ورکړی. نو اوس دوی د څه شي حق غواړي چې هغه ټایم یې وله نه دی ورکړی چې خپل وزیر اعظم د دوی ناست عمران خان په خپله وزیر اعظم نو هغه ټایم یې وله حق نه دی ورکړی. دا خو بس اوس یو ډرامه ده بس روانه ده د فوج خلاف ده او د فوج خلاف بس لګیا دي. نو دا خو که موږ سوچ وکړو لکه فوج زموږ د دې ملک فوج دی که نه، همدا که زموږ د عوام د خپل فوج سره نی ولاړ او دا دغه شان دا خو بس بیا هم دا خبره شو دغه د بار ملکونو د ایجنټانو ته څه ضرورت دی، خو دا خلک دي او دوی د دغه په طور باندې استعمالي به دوی به لګي فوج پسې هم خبرې کوي، هغه هم کوي او داسې حالاتو کې لګیا دي فوج پسې چې دې حالاتو کې خبرې کول نه دي. د انډیا ملګرتیا کې بالکل کولو لګیا دي. نو دا خو په دې ټایم کې موږ سره پکار چې کوم حالات جوړ دي په بارډر باندې او په هغه باندې نو موږ له خپل فوج سره ودرېدل پکار دي.